بسم الله الرحمن الرحیم. څلورم نمبر عنوان دی الانواع. دې کې راته د شهادت دوه نوع بیانوي. الف جواز الشهادة بدون الاشهاد، او به ورپسې با عدم جواز الشهادة بدون الاشهاد. یو شهادت هغه دی چې هغه د هغې حکم بنفسه ثابتېږي، دې ته به کې احتیاج نه چې ګواه له څوک ګواه جوړ کړي. لکه دوه کسانو بیعه کوله، یو کس ولیدل ګواهي پې ورکولی شي، که هغو ګواه جوړ کړی که نه. یو کس اقرار کولو، چا واورېدلو ګواهي پې ورکولی شي. چا غصب کولو، چا ولیدلو ګواهي پې ورکولی شي. قتل باندې چا څوک ولیدلو نو ګواهي پې ورکولی شي. همدغه شان حاکم فیصله کوله او یو کس واورېدله ویلیدله نو ګواهي پې ورکولی شي، اگر که په دې صورتونو کې باقاعده دا ګواه نه جوړ شوی چې ته ګواه شه، ورله جایز ده که وما يتحمله الشاهد. شاهد چې کوم د ګواهي تحمل کوي علی ضربین، احدهما ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم، فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به. دل جائز ده چې په دې باندې ګواهي ورکړي، وإن لم يشهد عليه، اگر چې باقاعده ګواه نه جوړ شوی. البته د ګواهي ادا کې به احتیاط کوي چې دروغ پکې را نشي. ادا به څنګه کوي؟ ادا کې به وایي زه ګواهي ورکوم د دوه کسانو بیعه کوله، زه ګواهي ورکوم د پلانکي غصب کولو، حاکم فیصله کوله، پلانکي اقرار کولو. داسې به نه وایي چې اشهدني زه ګواه جوړ کړی یم، ځکه دروغ دي، هغوی ګواه نه دی جوړ کړی. ويقول اشهد انه باع ولا يقول اشهدني. دویم نمبر عدم جواز الشهادة بدون الاشهاد. تر څو چې اشهاد نه نو بعضې داسې حقوق دي چې هغې کې تر هغې ګواهي نشي ورکولی، باقاعده به پکې اشهاد وي. یعنی اشهاد جوړول، ګواه جوړولو ته پکې ضرورت وي. لکه شهادت علی شهادت مسله را روانه ده، نو یو دوه کسانو مثلا د هغو په مخ کې یو کس اقرار کړی و، نو هغه دواړو اورېدلی و، نو هغو خو ګواهي ورکولی شي بغیر د اشهاده. اوس دغه دوه کسانو ته، دغه دوه ګواهانو ته عذر دی او په خپلې ګواهۍ باندې نور خلک ګواهان جوړوي، نو پکې ضروري ده چې هغو ته ووایي، نورو ګواهانو ته، یو هم دوه ورته ووایي، بل هم دوه ورته ووایي. اگر چې اول کم دوه ورته ویلي، دویم هم هغو دوه ورته ووایي، خو چې د یو کس په ګواه باندې دوه ګواهان ورته ووایي زما په ګواه باندې ته ګواه شه، دا پکې اوس ضروري ده. یو سړي اقرار کړی دوه کسانو، د هغه اقرار اورېدلی دی، دغه دوه کسان یو ځای کې د دغه اقرار تذکره کوي، ګواهي ورکوي، چا واورېدله پې به ګواهي نشي ورکولی، ځکه هغې باقاعده ګواه نه دی جوړ کړی. بیان وروسته روان دی، ورته وګورئ. البته دومره ده که په غیر مجلس قضا کې نو دغه حکم دی، باقاعده به ګواهي جوړوي په شهادت علی شهادت کې. او که په مجلس ته قضا کې ګواهانو ګواهي ورکوله قاضي ته، د دې ګواهانو ګواهي چا واورېدله، نو دا ګواهي کومه چې کوم دي واورېدله په مجلس ته قضا کې، اگر که دا کسان باقاعده ګواهان نه دي جوړ شوي، بیا هم ګواهي ورکولی شي چې زموږ په مخ کې د قاضي په مجلس کې دې کسانو ګواهي ورکړې. پوه نه شولې؟ دا ذهن کې کېنوه. ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة، فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجوز له يشهد على شهادته إلا أن يشهده، مگر دا چې ګواهي جوړ کړي. اصول هدايه کې اصل لیکلی الاصل ان الشهادة غير موجبة بنفسها، شهادت بنفسها موجب نه دی تر څو چې ګواه جوړ کړی نه په دې مسله کې. دا دویمه مسله شوه د عنوان. دریمه مسله هماغه ده، دوه ګواهان دي ګواهی ورکي، بلکې داسې وایي دوه ګواهان دي
معذور دي مجلس عدالت ته نشي تللی نو په خپله ګواهۍ باندې نور دوه کسان ګواهان جوړوي یوم دوو ته وایي تاسو ګواه اوسئ زه ستاسو ته ګواهي کومه چې پلانکي دغه شان اقرار کړی دی نو کوم دوه کسان یې ګواهان جوړول هغه خو د هغو خو ګواهي ټیک شوله خو د دې سړي کلام چې دی بل کس واورېدلو نو بل کس داسې نشي کولی چې زه د پلانکي په ګواهۍ باندې ګواهي ورکوم ځکه دا خو یې ګواه نه دی جوړ کړی نور دوی جوړ کړي دي همدغه شان دا دویم ګواه چې دی دا نور دوه کسان ګواه جوړوي او د دا کلام بل چا واورېدلو نو هغه نشي ویلی چې زه ګواه جوړ کړی یم دروغ هم دي اوله جایز هم نه ده دلته دا قاعده به سمه لګي ښه وګورئ وکذا لو سمعه یشهد الشاهد على شهادة شاهد یې جوړو په ګواهۍ خپله باندې لم يسع للسامع ان يشهد على ذلك دا ولا نه ده جایز دا قاعده ولګوي ان الشهاده غیر موجبه بنفسها تر څو چې ګواه نه جوړ کړي څلورمه مسله په دې عنوان کې مولوي صاحب کله چې شاهد خپل خط وګوري پای کې لیکلي چې بلانکي زما په مخ کې اقرار کړی او خپل لیکلی دی نو اوس په دې خپل خط ګواهي ورکولی شي نو دوه صورتې دي توجه یو د شاهد مسله ده یو د قاضي ده راځي اول د شاهد ووایو شاهد هغې کې دوه صورتې دي یو دا چې شاهد خپل لیکل وکتل او ورته وریادم شو چې او کنه یار پلانکې چې دی مثلا سید الله چې دی هغه زما په مخ کې اقرار کړی ورته وریاد هم شو نو بیا ګواهي ورکولی شي ځکه دلته ګواهي لیکلو نه ورکوي خپل ذهن نه ورکوي صرف لیکلو ورته وریاد کړه او دویم صورت دا دی چې صرف یې لیکل کړي خپل مهر یې پېوالی دی او په هغې کې لیکلي سید الله د دومره پیسو اقرار زما په مخ کې کړی و نور ورته وریاد نه شو نو دې کې به دا ګواهي نشي ورکولی پوه شولې پې بله مسله د قاضي ده قاضي فیصله لیکلي او هغه یې چېرته ایښي او په هغې باندې مهر وهلی فیصله راواخلي محفوظ یې کېښي نو په دواړو صورتونو کې که ورته وریاد شي چې دا فیصله ما کړې وه او که ورته نه وي وریاد صرف د ده لیکلي زما لیکلي او مهر پي نو په دې صورت کې چونکې د قاضي دا خط محفوظ وي نو هغه په دواړو صورتونو کې خپل قضا باندې ګواهي ورکولی شي تاسو ورسېدلی ته دا یاد ساته وګورئ ولا يحل للشاهد اذا راى خطه ان يشهد الا ان يذكر الشهاده لاندې اصول هدايه ون اصل لیکلی لان الخط يشبه الخط خط خو د خط مشابهت لري کېدی شي د خط نه د بل چا خطي فلم يحصل له العلم بيقين ورتنا حاصلېږي لأن الخط يشبه الخط أصول هدايكم دي إلا يذكر الشهادة كشهادته توريات شي فإذا ذكر شهادته لذلك الواقع نتحل له الشهادة پنځم نمبر عنوان کې مولوي صاحب ګڼې مسلې دي د 13 نمبر بره دي نو ورته کېدی د چا ګواهي قبلېږي د چا نه صاحب د هدایې په مستقل باب تړلی من تقبل شهادته ومن لا تقبل د چا ګواهي قبلېږي د چا نه قبلېږي توجه سره به ورو معین الحکام کتاب دی د هغې په 71 صفحې نه پوره تفصیل سره دا قصه ذکر ده هم د دې په باره کې لیکل شوی دلته پروت هم دی نسخې نه میلاوېدله ما ډېر ګران اخیستی دی زوړ حجي اوله مسله دا ده چې شهادت د عامه نه قبلېږي دویمه مسله دا ده شهادت د مملوک نه قبلېږي غلام او درېیمه دا ده چې شهادت د محدود فی قذف نه قبلېږي عامه هغه ولې نه قبلېږي ځکه د شهادت په شرایطو کې موږ بصارت ذکر کړی او که ستاسو په ذهن کې بصیر ہونا وجه دا ده فلأن الأداء يفتقر للتمييز بين المشهود له والمشهود عليه نو ضروری دا ده احتیاج دې ته چې مشهود له چا له ګواهي ورکوي مشهود علیه د چا خلاف ګواهي ورکوي نو چې هغې تمیز خو کولی شي که نه او ړوند چې دی هغه تمیز نشي کولی مګر په اواز سره یې کولی شي او اواز چې دی
پدې کار کیږي نه. ولا يميز بينهما الا بالنغمه وفيه شبهه فلا بد من الاشاره. پکې ضروري دی چې دې کس حق دې گواہی ورکوما پدې کس باندې دوړ د اشاره کوي او دا خو متعذره ده لہذا نو قبليږي. دویم شهادت د مملوک باندې قبليږي وجه سره ځکه شهادت د باب د ولایت نه دی او مملوک ته خو خپل ځان ولایت نشته باندې حجر دی نو بل باندې بخپل قول تنافس کی په خپل ځان قول نه نافذ. او دریم نمبر محدود فی قذف حد قذف کې څوک حد شو دغه گواہی باندې قبليږي. الله پاک ویلي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. مونږ دا محکم دی په دې حکم کې ابدن ټکی راغلی دی دې نسخ نه کیږي بيخي نه قبليږي که توبه وباسي نو فسق نه وځي پاتې شو لګوي هغه بهر حال نه قبليږي. ځکه صاحب د هدايه فرمایي دا محدود فی قذف کم حد داغي حد ندام د چې دغه شهادت درج شي دا د حدیثه ده نو که توبه وباسي حد خور سره ختميږي نه او نه د حدیثه ختميږي شهادت به ما غشان رد وي. تاسو ویږئ البته کافر که محدود فی قذف وي او به مسلمان شي نو به اسلام سره نه به انسانیت نه به اهلیت په ذکر رااله نه به شهادت هم کولای شي اگر که مخکې کفر په حالت کې محدود فی قذف وي. تاسو په شولې څلورم شهادت د والد لولده وولد ولده نه قبليږي فروع لګوي نه قبليږي لنډه ده. پنځم ولا شهادة الولد لأبويه واجداده اصول لګوي نه قبليږي. تاسو ویږي اصل کی حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تقبل شهادة الولد لوالده او نکاح پکې ولې راوستلو نکاح چې د وصیه غنی کلم نه قبليږي حدیث کې غو نشته دی. نو ملي سم ویلو چې جد چې او عمل جد کالاب سر بیا څو مسائل دی باغی کې جد اب پشان نه دی کني عام طور باندې د جد حکم ده اب ده. ولا الوالد لولده حدیث کې وایي ولا الوالد ولا تقبل شهادة الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره. د موجر د اجیر گواہی د چا سره چې مزدوری کوي مستاجر د پاره نه د ټیک دې بیان کوم. ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده پنځم ولا شهادة الولد لأبويه واجداده شپږم ولا تقبل شهادة احدى الزوجين للآخر دې نه قبليږي. کجی همدا حدیث پکيو ولا شهادة المولى وم لعبده ولا مكاتبه حاشیه کې دې حدیث کې دې بیان وکم حدیث چې حاشیه کې ولا شهادة الشريك لشريكه د شریک گواہی شریک د بار نه قبليږي. دو کسان وخت د شرکت دي یو د بل د بار گواہی ور کوي نه قبليږي. دا ولې راغلی مې سبا واپس تللم کنه نو سبا دې خبره کوي نه تاسو ورسېدلې کنه نو شهادت د یو شریک بل شریک لا د شرکت د مال نه قبليږي. قاعده ولا وایو دو کسان شریکان دي یو لګري روپیو جمع کړي شرکت انانی کړي یو لګ بل جمع کړي د دې روپو نه علاوه یو د بار بل گواہی ورکی به ورکولې شي علت وایو دې څه وجه ده تاسو ورسېدلې خپل لیکلي لشریکه فيما هو من شرکتهما نو اصول دی وخت شي وتا ټول د پاره کار وکي د والد د پاره د والد ولد د پاره احد الزوجين یو بل لپاره مولا غلام او د شریکین یو بل لپاره. نو اصل هدايه کې ان الشهاده اذا تمكنت فيه التهمه لا تقبل. شهادت کې چې کله تهمت را پیدا کیږي نو شهادت باندې قبليږي او دې ټول صورتونو کې تهمت بل اصل له موین الحکام کی واصله
همدغه شان شرعي مجله کې دی ټول فقهاو ذکر کړي ان كل شهادت جرت مغنما کم شهادت چې فایده راکاږي لنډه دار چې شهادت کې گواه ته فایده وي شرایطو کې دا خبره بیانوم بلکې دې کې بل شرایط مو وایو او دفعت مغرمه یا شهادت داسي چې هغه تاوان لري کوي د شاهد نه ضرر دفع کوي لم تقبل نه قبليږي ځکه دې کې خو شاهد ته فایده ده لانها تمكنت فيها تهمت بګراله څنګه چې موږ اصل ویلو چې کله به تهمت راشي به نه قبليږي تمكنت فيه تهمة الكذب والشهادة المتهمة مردودة من الحكام کی 2 نمبر صفحه کې دي همدغه شان قاضي خان کې دي کوم هندیا معنی دي 466 دویم جل 71 70 من الحكام کی پورا تفصیل لے اصل ہدایت کی بلداری چې ان شهادت اذا كانت لنفسه من وجه لا تقبل شریک کی هم من وجه ځان د پاره مولا غلام د پاره کوي من وجه ځان د پاره همدغه شان ولد والد او والد ولد او د زوجین دا من وجه ځان د پاره لہذا نه به قبليږي فقهاو د شهادت د بار شرایط ذکر کړي تاسو ته لغو کړي تقریبا لږ شرایط دي اول شرط دی چې په حقوق العباد کې با د شهادت نمخ کې دا ذکر وي پرونه ویلو دویم شرط دی چې گواہی به له قبليږي چې خلاف المحسوس نه کله محسوس خلاف فکر څومره گواهان راشي نه به قبليږي اوس گواهان گواہی ورکړي چې سبب بادشاہ دی او زه قاضي مو یوسف ته ګورم خوځيږي وای وفات دی والله چې دومره ډیر شهر جمع شي مونږ لیدل خاخم کو الکه خدای کوم ور کدا څوک دی دیدام یوسف د خبر حال وفات دی نو خلاف المحسوس گواہی به نه قبليږي څه شو 2 دریم نمبر د تواتر خلاف گواہی به نه قبليږي تواتر خو علمي یقیني پیدا ور کوي گواهان راشي گواہی ور کوي چې امریکا نشته دا تواتر خلاف د تواتر نه ثابت دی چې امریکا شته نو ډېر خلکو راته ویلي تاسو ورسېده او څلورم نمبر گواہی به نفي نه قبليږي دې بیان روان دی به کوفه گواہی د پاره د اثبات فی نفي د پاره نه وي او پنځم نمبر شهادت بداسي نه وي چاغي کی دفع مضرت کوي گواه د ځان نه یا جلب منفعت کوي گواه ځان ته دي کې تهمت پراله کنه دا موسوي د قسم ټول دي د وجه نه وکړه پنځه شپږم نمبر یو کس چې د یاد ساتي د شاهد او مدعی نشي جوړېدل مدعیم دی لکه وسی دی وسی داوام کوي واپس پسی شاهدم جوړيږي دا نشي کولای وسی د یتیم دی وکیل د موکل لپاره همدغه شان شرعي مجله کې 215 نمبر سبب بنظم جل کې وم نمبر شرط دا شپږم شو وم نمبر شرط دا دی یو سره په خپل فعل باندې گواہی ورکړي نشي ورکولای ځکه دا خداوي دا غوانه ویل کی وکلا دي دا سب زما وکیل له یو کار کړي دي او مثلا ما سره کتاب دې زم د زما دي یوسف سره زما کتاب دې د سیوایار یوسف سره کتاب دې زبې دا وکم د زما دي او به ما چې اسب مال اخیسته اسب وی او زه گواہی ور کوم چې دا کتاب ما د اخیسته دي دا خو خپل فعل باندې گواہی دا غیر مقبوله ده تاسو سور رسیدل څو شو و اتم نمبر د شاهد او د مشهود علیه ترمنځ به عداوت نه دنیوي عداوت یا دوغه او به عداوت به موږ څنګه پیژنو دا اور سر پیژندل شي همدا شان شارع مجله کې او نهم نمبر د گواهانو بگواهی کې به اختلاف نه وي در روانه ده یو شان گواهی ورکړي بل شان نه به قبليږي او نه به د مدعي په دعوا او د گواهانو په گواهی کې اختلاف فلنډه ده نه هم شرط ده چې اتفاق به د گواهانو ترمنځ وي په گواهی کې او اتفاق به په دعوا او په شهادت کې وي
او لسم نمبر شرط دا دی شاهد با عادل وی. عادل چاہتا وی دا منگ پرون ویلیو من تکون حسناته غالبتن علی سیئاته. مخی رضی نهم نمبر وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه دیر پارا قبلی گی اگر دیو اموال چی دا دیو من لجدا جدائی نہ تہمت پکے ناراضی. لسم نمبر شهادت د مخنث با نہ قبلی گی. اصل کی مخنث په دو قسمه ده. مخنث په پیژنو کنه چاغه ابل اعظم ولا تعریف کړو. مخنث هغه چاته ویل کیږي چې تفاعلا قصدا د خزو چال چلن کوي. به دا دو قسم دي. د چا چې نه قبليږي هغه نه مراد هغه کس دی چې ردی ول افعال وي بد افعال کوي. نو د څه کنه قبليږي دا خو فاسق دی. فاسق گواہی نه قبليږي. هر چې هغه مخنث ته چې بغیر د قصد نه دغه په کلام کې د خزو انداز وي نه خو فطرتن دی دغه گواہی به قبليږي. اما الذي في كلامه چې دغه په کلام کې نرموالی وي په اعضاء کې تکسر وي فواحش نه کوي نو فهو مقبول الشهادتي. هم دغه شان هدايه کې ذکر دي. یو لسم نمبر د نایحه څوک چې په پردو مړو باندې جاړي دیو گواہی باندې قبليږي. والنایحه فی مصیبه غیرها ید ولو بلا اجر. که څوک د پردو مړو باندې جاړي که په پیسو باندې جاړیم گواہی نه قبليږي او که بغیر د پیسو هم جاړیم نه قبليږي. البته که څوک په خپل مړی باندې مصیبت کې د سیوای په خپل مصیبت باندې جاړي څوک دغه گواہی نه مردوده. همدغه شان دولسم ولا مغنیه غانی مانی چې وای کړه نزی اقبال دا د دې گواہی به نه قبوله. دې پیږي حدیث کې دې دوړ وازونو ته هدايه کې حدیث دی دا بد وازونه ویلې شوی دی ښا یعنی وعید پر راغلی دی. نهى عن الصوتين الاحمقين النائحه والمغنيه. مخکې راځي به د مغنیین مغنیین مراد مونږ په هغه چې خلکو ته غاني وای کزان له شرط نه سیده وزلخه کوله د بارغانی وای پردي خزي مزي پکې نه یادې سړی او سړی پکې خزي پکې پردي سړی نه یادې تاسو نه چنان لناست یو بس هر ټپه کې ماړې رړې سید الله خاصم ناړې رړې او موږ بزان یاد کو زګه امکان شته نو بهم کنه کوي. برحال دی لسم نمبر ولا مدمن شرب على اللهو. څوک همیشه شراب بطور لهو نسکی. کچری څوک شراب سکی همیشه سکی دوا د پاره نسکی لهو العبد بارز کی دا گواہی بنا قبليږي. لیکن تفصیل دی کم چې اصطلاحي شراب دی موږ بل کتاب ولا شربه کې بیان کړو چې د انګورو د قجورو نه یادو او د لمدو قجورو تمر هم نه یادو او د کشمش هم نه یادو. د انګورو په اول قید شراب متعارف کیو تازه انګورو با اذا غلا واشتد وقذب بالزب اگر چې صاحبین به کې راقید نم لګي کدغه شراب وی نو کدا څوک همیشه سکیو که فقط یو بریوسکی او تو بیلانی استلی گواہی نه قبليږي. دلته چوي چې همیشه بینسکی بطور الله هوا دا د نور اشربه یادي چې کوم صرف نشره ولي او حقيقي شراب نه دي. کوم له احکام موږ د شراب بیان کړیو دا غیر علاوه ولا شراب یادي کا له احکام کو خالص شراب وکنه دا غیر علاوه چې کوم نور اشربه دي دا غیر بیان دي. اما يعني شرب غير الخمر من الاشربه. اما الخمر وشربها يسقط العداله وان كان بغير لهو. ادمان ستوي لیکيږي ولا مدمن المداومه والملازمه. ملازمه دې ته لیکيږي دوام شو بیروس کې اونې دې د خیر سره به مسکوا څوک چې کوم ګناه کوي اونې دې به هم کوم نو دا مدمن دې همیشه کوون کې به ګناه کوي.
او که یو سړي باندې تهمت فقط ولګي شراب سکي او اظهار اعلان نه شوی ظهور نه شوی ظهور نو د عدالت نه لري کیږي کدا بل عادل وي او څوک چې په مجلس ته فجور او کې کینی د شرابانو کې اگر که شراب نس کې د گواہی به نه قبليږي مخکې راځي ولا مې يلعب بالطيور سلسم نمبر څوک چې د مرغانو سره مرغیو سره لوبي کوي د گواہی به نه قبليږي نو که هر قسم مرغی کوتري او کدا نور توتین خارو وغیرہ خدلتم تاسو په دوه صورت جوړ کړي مراد ترين هغه څوک دي خصوصا د کوترو والا چې هغه د مرغو د شدت شغب په وجه مونږ پرېګ دي او کوتري موتري بر الوزي نو بده کې د نور خلکو په پردو باندې نظر لګي بساتر یعنی زنانو باندې همدغه شان یو بل سره جنگي پردي کوتري پیراولي او دغه شان نور مرغو والے چې دي کبه دغه صفات باندې نو دی حکم کې داخل دی گواہی به نه قبليږي او چک څوکي کاروبار کوي خرڅي او اخلي صرف تجارت وی کوي هر قسم مرغي دغه به گواہی قبليږي او دریم څوکي په کور کې ساتي دغه د خوراک بندوبست کوي جنگي را جنگي نه پردي کوتران پردي مرغي بنه راولي د خلکو په ګورونو په چتونو نو اوچتيږي مونږ په نه پرېګ دي دغه گواہی قبليږي څو صورت به جوړ شو درې صورت شو تو ورسېدل کنه تاسین کې کینه والا کته مخکې راځي ولم يغني للناس او نه داغه څه پنځلسم چې خلکو ته غاني وي هرکته دا خو مخکې تیر شوی و نو مخکې د خزي والا تیر شوی او دا د سړی دا او مخکې هم مطلق او دلته وي خلکو دا برهن وقيد بالتغني للناس لانه اذا كان لا يغني لغيره لا يغني لغيره ولكن يغني لنفسه احيانا نبدي سره عدالت نه ختميږي کا عادل بوي عمر رضی الله عنه والا قصه ذکر کړي اشعار ویل عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه براله او به وتویل چې ما خدا د اشعار ویل وګورئ او وجم ذکر کړي ان اذا خلونا قلنا ما يقول الناس چې مونږ ځان له شواغه څوایو خلک چې څوایي او که انسانان خو بهر حالي شپاړسم نمبر ولا مې ياتي بابا من الكبائر لنډه دا څو ګناي کبیره کې دا گواہی بنه قبليږي او ګناي کبیره کما التي يتعلق بها الحد چې حد ور سره متعلق وي دا یو قسمه د ګناي کبیره تعریف کړي ده ښا مسله صرف دا چې مطلق د ګناي کبیره ولا گواہی با نه قبليږي کې عدالت نشته اوس ګناي کبیره چاته وي صاحب د بدای ذکر کړي قال بعضهم ما فيه حد في كتاب الله تعالى فهو كبيره کوم ګناه کې چې قران کې حد ذکر ویل ک زنا ده سرقه ده نو پدې کې به حد وي دا به ګناه کبیره وي وما لا حد فيه او قران کې چې کوم ګناه ده پر حد نه وی ذکر فهو صغيره خصائب د بدای وی وهذا ليس بسديد دا تعریف ټیک نه دی لکه فإن شرب الخمر ته وګوره اکل واکل الربا ته وګوره د دې دوه ذکر په قران کې شته نشته د دې دوه حد ذکر په قران کې شته د حد ذکر نشته لري سره د دې نه د دوه کبیرتان دي ښا ولا حد فيهما في كتاب الله تعالى وقال بعضهم ذم تريبي چا کړي ما يوجب الحد فهو كبيره لنډه دا رقم چې قدرت مولا کړي بس کم سره چې حد واجبيږي کې قران کې ذکر وی کنه وی کبیره ده او ما لا يوجب نو بس بیا صغیره ده خصائب ده بدای وی وهذا دا چې دا تعریف دا هم باطل ايضا ولی اکل الربا کې وګوره د دې حج ته نه قران کې شته نه حدیث کې بلکې شریعت کې د اکل الربا د فرض حد نشته ده مقرره سزا حالان کې ګناي کبیره کې حدیث کې شمارل شوی ده څومره وایدات پکې راغلي حدیث کې راځي دوا او یا درجه دي د سود اورو کې ګناي دا د لکه سره چې خپل مور سره بدکاری کوي د وړو کې سود ګنادار لکه سره چې د خپل مور سره بدکاری کوي و ان اربع الربا
او اعلی درجه سود هغه دار چې سړی د بل په عزت کې خپل لاس جب وګدي یعنی د بل مسلمان بې عزتي کوي وګورئ کوم دې ته ورسېدلو دو تعریف شو دریم تعریف صحیح تعریف دی وقال بعض بلکې دې معنی مرد دی وقال بعضهم ما يوجب الحد فهو كبير دا خو شو کنه صحیح دریم تعریف صحیح دی وقال بعضهم كل ما جاء مقرونا بوعيد فهو كبير کم گناہ جدا سی چاہی کی قرآن احادیثو کی وعید راغلی بستا کبیره ده او کمو کی چنین وابا صغیری اور بسی وقاعده ذکر کړي انتهایی مزیدارا وی ولا کبیره مع توبه ولا صغیره مع اصرار چې توبه وی بس ګناه کبیره نشته ده او چې اصرار وی اصرار نو ویل صغیر پاتې نه به خو هم کبیره جوړیږي دیو جن موږ د عدالت په تعریف کې وایو ګناه کبیره نه کوي لکه کوي نو به خو عادل پاتې نشو او اصرار په صغیر وایي نه کوي التي يتعلق بالحد چې مخکې راځي ولسم څوک چې حمام ته بغیر د ازار داخلي کې په خوا به حمامونه او خځې او سړي به حمام ته لا ورسېدلي نه او پرتګ به ایستلی لږ صبر وکړه نن سبا دا نوي ودونه یې کړي هم دا حسابي پرتګال لاره کې لکې نو کمرې ته رسي خپله تلوېدلی او د ښځې خوا رډې تیلی نو هغه خو بس باسانه باندې لرې کېږي چې ښځه خبرېږي دغه ځوان نیم کار کړی کني سلسان کار یې کړی یو سلس پاتې غسل خو به هر حال واجب شوی ښځه چې خبرېږي غسل په هغې غریب هم واجب شوی بدم واجب شوی ولما يدخل الحمام بغیر ازار وجه دا دی کې کشف عورت راځي دا ګناه کبیره ده لانه مخکې راځي اتلسمه ولما ياكل الربا سودخور چې د ګناه نه گواهی نه قبليږي والمراد بال به کې لا تفسیر کړی دی والمراد بالاكل الاخذ اکل نه مراد سود غسل دی پیسې څو خوري خونه مبسوط کې شرط لګولې دی دا خبره مې کوله چې د سودخور گواہی اله نه قبليږي چې په سود باندې مشهور وي کني وینن سباغو لان التجار قل ما يتخلصون عن الاسباب المفسده للعقد ټول تاجرانو په عقود کې خامخا فسادي بلکې 90% عقود فاسد رواني تسويقين وکيها وكل ذلك ربا فلا بد من الاجتهاد جوهره کی وی وکذا كل من اشتهر باكل الحرام فهو فاسق مردود الشهاده بهرحال نور لسم نمبر ولا المقامر بالنرد والشطرنج څوک چې جواری کې بنرد باندې او شطرنج باندې دغه گواہی باندې قبليږي نرد دا یو قسم لوبه د ایران بچا قائم کړي شطرنج یو گیم دی نرد به هر حال که جواری کوي کنه به کوي د نرد والا گواہی باندې قبليږي او شطرنج والا چې دی چونکې دی کې د امام مالک او د امام شافعي رحم الله د جواز رائے اشتره په دې شرط باندې چې مونږ پینې پرېږدي او په دې شرط باندې چې جواری پینې کوي او په دې شرط باندې چې زید قسمونه پینې خوري نو به جایز ده چونکې مجتهد فيه مسله شولا نو که څوک شطرنج کوي بغیر د جواری نه دغه شرایطو خیال وساتل شي نو گواہی دغه نه رد کیږي او نرد کې بهر حال رد کیږي اختلاف نشته تاسو پیږئ کنه لاندې لیکلي وشرط القمار لأن مجرد اللعب بالشطرنج لا يقدح في العدالة أما القمار فحرام فاعل فاسق جوړيږي لاندې لیکلي فإن مالكا والشافعي يقولان بحل لعب الشطرنج فلا ترد شهادته ما لم ينضم إليه أحد المعاني الثلاثة وهي القمار وفوت الصلاة وكسرة الحلف من العين وفتح المعين والعناية والجوهرة تصفيقي كان أو وقال في الفاتح كي الشطرنج مكروه عندنا ومباح عند الشافعي رحمه الله برها المسألة اختلاف ولا مداغ سزانة وركو شهادتي رجي شلم مسألة بدي عنوان کی څوک چې افعال مستخفه سپک کارونه کوي دغه گواہی باندې قبليږي سپک کارونه
د مروت نه خلاف وي لکه په لاره کې په ولاړه باندې یا به ناست خو بهرحال ګل جوړوي ګل ماشومان چې که نه په تشو میتیازو باندې ګل جوړوي که نه یې نه کوي دغه کار ورسه کوه ځکه یو ګل خو جوړ کړه شپې چوده کې بیا ګل جوړوي زمونږ به زهیر سره دا لوبه کوله نو بېګا یې مور وویل چې ما ته ویل ما ته د ابو قصه وکړه د چنګړیانو ما ته ویل چې ما له د ابو د چنګړیانو قصه نه راځي ویل ولې نه داسې نه چې هغه چنګړیان را روان او ابو له مخې له ورلې په هونډه چنګړیانو ته ویل چېرته ځې ویل چې زهیر د خوا له ځو خوري ابو په هونډه باندې وویل کتې وارته ویل بیا نور چنګړیانو ته ټلیفون وکړو نور رال په هونډو باندې او ابو نه ټول ګر چاپېره تاو شو او بیا ابو نصیر قاري ته او اکرام قاري صاحب ته ټلیفون وکړو هغو په هونډو باندې را او بیا سینه خوړو او هغه هغه طرف ته رسي مخ او نصیر قاري صاحب او اکرام قاري صاحب په هونډو باندې وویل کتې وغورځول او بله پسې واوره دا پکې دا کیسې دراج کومه او بالاخرې خبره دا وکړه ټول مړه دي او اوس هم هلته پراته دي نو یې ویل چې ما ورته ویل تا له خو داسې درځي نو ما نه څه راوړي ویل چې نه که نه نو ما له خو سمه نه راځي تا نور هم د سمه دا غان څه سوچ کوي ځکه وایي که نه هر پلار چیز وي دپاره پوره هیرو وي د خلک هم له وجني په سوچ کې دا کار هم کوي دا کار ښه کوم ځای ته ورسېدو نو کالبول علی الطریق والاکل علی الطریق دا د عرف سره تعلق ساتي ښه بول علی الطریق خو اوس هم د مروت خلاف ده خو اکل علی الطریق هما غمره د مروت خلاف نه ده اگر چې باوقاره خلک یې ښه نه ګڼي خو هم طور دغه شان سوچ لږ لږ کم شوی دی ښه جي لنډه دا د څوک په معاشره کې سپک ګڼل شي د یو فعل په وجې د هغه ګواهي نه قبلېږي 21 نمبر مسله ولا تقبل شهادة من يظهر صب السلف گواہی به نه قبلېږي د هغه چا څوک چې اظهار د سلفو د کنځلو کوي باقاعده سلف و صالحینو د کنځلې کوي شیاګان دي شرعي مجله کې دي وذکر فی الدر علامه شامی په حوالې سره ذکر کړي چې ان العدالة تسقط بسبب المسلم سلب لا پرېږده مسلمان ته څوک کنځلې کوي عدالت یې ختم شلو وإن لم يكن من السلف ولاندې پوره قسم ذکر کړی دی تاسو ګورئ سلف څوک دي وهم الصحابة والعلماء المجتهدون رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وزاد في الفتح فتح کې لیکلي العلماء څوک چې علماء ته کنځلې کوي پی ټی آی والا هغه نه قبلېږي ولو قال وکدا سی ویلې وي او يظهر صب المسلم لكان اولى مطلق مسلمان ته کنځلې ټیک نه دي لأن العدالة تسقط بسبب مسلم وإن لم يكن من السلف كذا في النهاية هم دغه شان هدايه کې ذکر دي والسلف څوک دي انا کوم سلف نه بيجنو المراد من السلف هم دغه شان شرعي مجله کې دي كل من مضى من مقتضي شرعي لکه امام ابو حنیفه رحمه الله او دغه اصحاب امام ابو یوسف امام محمد امام شافعي او دغه اتباع او جميع التابعين وتبع التابعين او چا ویلي دي مراد سلفنا صحابه دي خو خواهر زاده ذکر کړی دی او دا د احناف مفتابی رائے د سلف چاته ویل کیږي د امام صاحب د زمانه نه رواله تر الى زمان محمد ابن الحسن پورې سلف دي او به خلف من زمان محمد ابن الحسن الى زمان شمس الائمه او به متأخرین دي متأخرین چې دي دا شمس الائمه نه حافظ الدین پوری دي البخاری هم دغه شان شرعي مجله للاتاسی کی پنځم جلد 200 اتیا صفحه معنی دي مخکې راځي نیمه القضات باندې ما هم د شرعي مجله په حواله سره دا قصه ذکر لیکلې ده دویشتمه مسله وتقبل شهاده اهل الاهواء اهل الاهواء چې دي اهل هوا چې وته مونږ وایو د دې گواہی با قبليږي لنډه دا د مولسم څوک چې اعتقادي تور باندې بدعتي وي دا گواہی قبليږي عملی تور باندې چې څوک بدعتي وي دا گواہی نه قبليږي
نو تاسو خپل سوچ وکړئ کوم بدعت غټ شو اعتقادي والا که عملی غټ شو عملی غټ شو کا ما بیر موبایل کې ویلو چې لکه ما د باقاعده د بوسنه وکړه دا زمون کوم پنځپیرین چې دي علاقو والا دا عذاب قبر منی خسي ما څومره د بوسنه کړي ټوري منی معمولی غونډه کې کیفیت کې اختلاف کوي او پاتې شول مړی ناوري دا خو صحابه او اختلاف او نبی رسول الله والسلام حیات منی وای مونږ منو بالکل منو دلته په کیفیت کې معمولی اختلاف کوي نو حدیث منی غوي دین اختلاف نشي کولای به نبی رسول الله په حیات کې او نور مړو په حیات کې فرق هم منی نو ما ویل دغه پنځپیرانو سیمونز کول ټیک دي چې دغه شان کې دي ځکه دا کیدا ورانه نه ده نبی رب سی او ځوان بشي ټلیفون وکړو چې لکه ستاره میسج دی خو لګي پر سپیکر باندې غږی پنځپیران نو ما ته صحیح می خبره می کړې ما خو واقعیت د بوسنه وکړه نه کنه الله نه ویریږي پرې له غسره وسره ولی څنګه دا می د الله نه ویریدل ما خدای غر غزه کومه خبره کړې ده عبد الندیم سره مناظره کې وزغاړې ته ناسي ونه دا بدعتي دا خو بدعتي ده کنه الله رته وې درې مکول بدعت ده کنه وې دا پرې دما نه پرې دما بدعت ده کنه دی ول بدعت دی چلو ختم وې بدعت دی دا شیخ ادریس هم کړی ونه به او سیمون کی وینا کنه بدعت عملی کې او اعتقادي کې فرق دی بل څه فرق دی بس وی فرق بکیره خزم ال سید اول خو فرق شته نه کدی تا نه زته پوس کوم اعتقادي بدعتي په سیمون کې کې نه دارات عملی بدعتي په سیمون کې کې نه دارات وای مال عملی په سیمون زیاده ته ما په سیمون کې نه کې نه هغه په سیمون مکروه دی اته زوی چې فرق دی په کې خو ځکه صحیح تسلیم هم کو فرق دی په کې اعتقادي بس بدعتي دي اعتقادي بدعتي بیل عملی بدعتي بیل ټیک شو اعتقادي بس مکروه دي خدای راته عملی بس څنګه دي به لک دغه خبره مو کوي کنه اسی یو غبم جوړ کړی دي څو مثلا بیان کې به څه لګي شي دا چل دی غلا رکینه بدعت نه مونږ ټول کړی حقیقت دادی کوي درې مزمن ټول مولان کې کوم دی راغلی اصل وخت هم کوي هر مولا درې مو کوي تاسو شمار من شیخ سمیزه یاد کوی دا هغه ته مثال کې ویل شيوخ درته یو راشمار مچي هغه په خپل مړو کې درې مکړي هم دا شان څلويختي کوي خلاري لګي نو دا بدعت دی بکار د چی زوګ ځان ته بدعتي نه وي دا پری دی په حقیقت کې دا پنځبرین بدعت ډېرې قصې کوي یو خو غلو دا کوي بدعت شرک غني ایوب بل پرون کسویل چې خو الله پاک 98 کې مسلمان کلم ترغی مشرک مواله لکه مرزب حالت تللم بچی باندې مې وباړه ولې د زیارت بيدا او بدعت وای ورته پلان کې ګان مې کو بدعت انده څه شرک نه دی خو دې کړ کړی دومره غلو کوي خپل خاص یو بدعت رټین کړي چې دا بدعت دی او دا دی نور خپل د ذکرونه کې چې خپل بدعت او دنخ کوي تاسو ګورئ برحال شهادت د اهل هوا وکي الاصل ان الفسق من حيث الاعتقاد غير مانع من قبول الشهاده من اهل فسق شي من حيث الاعتقاد وي دا مانع نه د قبول شهادت نو اصول هدايه کې دي او که من حيث العمل به مانع دي کوم یو زور ورشو وګورئ اصل کې امامتۍ کې مسله دا ده چې څوک د ذکر کوي چې خلکو بس نظر کې سپک جوړيږي د څنګه گواہی نه قبليږي امامتي منځ پسې مکروه جوړيږي دوړو اصل یو ده اهل الهوى وهم اهل القبله تذكر الذين معتقدهم غير معتقد اهل السنه في بعض الامور لك جبريه قدريه روافض خوارج معطله مشبهه دا دول فرقې دي د دې مبارک وي د دې گواہی قبليږي ورته زمونږ سلف څومره احتیاط کولو گواہی مو قبليږي اهل قبله وته وي حالانکه دغه شان دي او زمون کنزل دادی چې لکه ته معتزله جبريه دم کنزل دي مطلب ته نه کنزل ته دا کوم به هم ته کافری هغه ته چا کنزل چې ورته کو هغه ته کافر نه وي البته خطابیه چې دي د دې گواہی نه قبليږي دا دروافض یو قسم دي او عقیده دا د هدايه کې دي
چې الکه خپل فرقه والا له بګواهی ورکه د درمانی واجب ده اگر کاغه په خطا باندې نه حق اولی رضی الله تعالی عنہ د اولوہیت نسبت کې دي گواہی نه قبلي کې خدا سره مسلمان سړي بچی دي نه يعتقد ان علي هو الاله الاكبر او جعفر صادق چې الهي اصغر دی بیره سکارو شو وقت قتله الامير عيسى ابن موسى را له بده کو نو د ډنګي ومنډل وګوره پنځشتمه مسله شهادت د اهل ذمه بعضو لپاره قبليږي ښا اگر کې ملل مختلف فزق کفر چره ملت واحده ده مسلمانانو خلاف گواہی نه قبليږي په حق کې قبليږي شپږشتمه مسله حربي گواہی نه قبليږي نه ذمي باندې تاسو خبره پیږي د ذمي خلاف هم نه قبليږي او د مسلمان خلاف هم نه قبليږي حربي والا لانه عدو مطلقا لمن في دار الاسلام کې چې څوک وي دا غو دشمن دي امنګه قاعده وخت ویلي او شرایطو کې چې دنیوي عداوت د چا سره وي عداوت چې موجود وي د گواه ده مدعي سره د خلاف به گواہی نه قبليږي واجتمع مسألة كي وصل داسي حسنات اغلب بسيئات او كبائر نزان من كي خدا خو بعادل شو كانوا هذا گواہی بقبليږي ها اگر چې المام بمعصیت باندې کوي دلته وایي چې وړه ګناه همیشه کوي کنه نوم قبليږي خو سیدا ده چې همیشه وړه ګناه کوي نغه عادل نه پاتې کیږي وګورئ وإن كانت الحسنات أغلبا من السيئات والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألم بمعصية لا دخول لكري وهذا هو الصحيح في حد العدالة المعتبرة إذ لابد له من توقي الكبائر كلها فأما الإلمام بالمعصية لا ينقدح به العدالة المشروطة عدالت ورسره خرابيږي اگر چې کامل عادل نه پاتې کیږي خو کوم عدالت چې اوس تدبیر کیږي دي جمله کوم عدالت چې شهادت د بار شرط دی عدالت ورسره نه خرابيږي کامل عدالت به نه پاتې کیږي منو خدا د چې کوم عدالت شهادت د بار شرط دی هغه نه خرابيږي المام سره اتشتمه شهادت د اقلب دا قبليږي اقلب څوک چې سنت شوی نه وي په دې ویږي کنه سنت وي او به اقلب دو قسمه دي یو هغه چې استخفاف په وجه باندې یعنی دا سپکاوي غني د سیوایا دا کوم سنت عمل لري د سپکاوي کوي دا سی پزول کار دی وای نه کوم نه منم د گواہی به نه قبليږي او کنه اسی سنت شوی نه دی به گواہی قبليږي خصوصا چې د عذر په وجه باندې سنت شوی نه وي او د خسی او د ولد زنا گواهیم قبليږي خسینه غزلمن شي کټ شوی دی او خپل کټ کړی او توبه ایستی پس توبه سره خو کبایر ختميږي موږ ویلي ولا کبائر ولا کبیره مع التوبه او ولد زنا کې خود والدین فسق دی غریب خو نشته یو کم درشمه شهادت د خنثا جایز دی دغه خنثا خو فطری داسي او دا د شهادت په حکم د شهادت د خزه کیخه خزه به حسابيږي په شهادت کې یعنی یو سره ایوه خزه ور سره بل ضروری ده او درشمه مسله شرط ثالثو موافقت د شهادت د داوی سره د مختی شرایط بیان کړي ولس یک یو داوا چې شهادت د یو کس گواه به د بل گواه سره موافقي او د مطلق شهادت به د داوی سره موافق وي نو وی وإذا وقفت الشهادة الدعوة قبلت وإن خالفتها لم تقبل بمن قبليږي فالأول البته یو مسله به واوري مونږه شهادت د داوی سره موافق دی کنه دی د حقوق العباد کې ده پاتې حقوق الله التشهادت د داوی سره موافق وي کنه وي بهر حال شهادت به قبليږي وجه تاسو په ذهن کې چې داوا شرط د حقوق العباد کې نو داوی سره شهادت اتفاق ضروری دی او حقوق الله کی چونکه داوا شرط نه ده نو که شهادت ور سره موافق او کنو اتفاق نه کی دی خدا مثال اشباح النظائر هم شروع کړه کلام دی هغه کی وقایع راځي کم شي چې ویل ضروری نه مونږ کی
که څوک به کې خطا شي پروا نه کوي سجده سهو نه لازمیږي لکه رکعات او تعداد ویل ضروري نه دي کو څوک وي د ماښام 4 رکعات کوم نیت کې د ماښام مونږ د رکعات صرف 4 ویل نیت هم ټیک دي سجده سهو وغیرہ نه راځي پکې مونږ صحیح دي وجدا د تعداد او رکعات ویل ضروري نه دي نو دا وقت ضروري نه ده که دا وقت خطا دي کنه تاسو پیږئ معین القضات کې لیکا فالاول يعني حقوق الله يدي لا تشترط لصحتها موافقتها للدعوة لأن الدعوة نفسها ليست شرطا لقبولها فوجودها وعدمها سيئان معین القضات یو دیرشم سبق دي هذه دیرش مسئلے شولی 31 سوا اوه دا دیرشم مسئلہ موافقت الشهادت الدعوة دا د شهادت دریم شرط ده من خلاص ولا ذکر کړی خو من کتاب کې تر اوسه دوه مخ کې ذکر شوی او یو دا شو او څلورم شرط یو دیرشم مسئلہ الشرط الرابع موافقت الشهادت یو بل سره موافق وي ويعتبر اتفاق الشاهدين وليس د امام سے مسلک د مفتابه د شاهدین خپل منځ کې به اتفاق معنی کې وي الفاظ کې وي امام سے وایي ک الفاظ بیل اگر چې معنی یو به اتفاق نه دی گواہی به نه قبليږي وای شو کنه او ک الفاظ او معنی دواړه جدا وي هم نه قبليږي صاحبین وایي الفاظ کې جدا دي خو چې معنی او مقصود یو گواہی اتفاق دی گواہی به قبليږي فتوا د امام سے بقول الله ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند ابي حنيفه رحمه الله وبه يفتى القول الصواب القول الراجح كدي لاندي بداية کی قاعده دا قواعد الفقه ملکلی تجب موافقة الشهادتين لفظا ومعنى قواعد الفقه واويا نمبر 7 قاعده نمبر واويا دا نا 775 نمبر قاعده دا صحیح دا لکه 77 دا یار بداية کی 411 نمبر 7 پنځم جلد کی دي مخکې راځي وسره تفریعات ذکر کوي نو د دې عنوان 2 مسله شولا اختلاف الشهود في المقدار الف الاختلاف لفظا ومعنى دغه مثال یو دو گواهان گواہی ورکی اده سی یو گواہی ورکی ب 2000 بزر روپو او بل گواہی ورکی ب 2000 په 2000 تاسو ګورئ دلته الفاظ کې اختلاف دی او الف دی بل او معنی کې اختلاف دی زر ته وی 2000 ته وی نو د دې گواهانو گواہی به قبليږي کنه نه به قبليږي په دې اتفاق دی ولا غير بالفعل لم تقبل شهادته ما عند ابي حنيفه رحمه الله اتفاق امام سے برائے دی امام سے برائے کا او امام ابي يوسف رحمه الله امام محمد رحمه الله وی چې تقبل بالالف بزرو کې خو به قبول شي صاحب دی وجه ذکر کړي ځکه بزرو کې خودواله متفق دي په دې دویم زرو کې یو گواہی ورګي بلې نه ورګي ناغي کې باندې قبليږي امام سے وینه اختلاف پکې رااله برحال اختلاف پکې لفظي او معنوي دي با الاتفاق على الف لفظا ومعنى چې الف معنی لفظا ومعنى اتفاق وي مثلا یو کس په الف گواہی ورکړه توجه جی او بل په 1500 دم الفیات کړه الفاظ ما غدي معنی ما غدا خو زیادت ور سره کو 500 الفیات ابصره ور سره دا قید ولګوا مدعی هم د 1500 داوا کړي وا یعنی څوک چې اکثر تذکرہ کوي مدعی هم داغي داوا کړي دا نو بده کې اتفاق دی چې په 1000 کې به گواہی قبول شي او که مدعی د 1000 داوا کړي وا او یو گواه د 1000 بل د 1500 به زرو کې نه قبليږي تاسو به خجي دلته ولې بلب کې قبليږي ځکه یو ملف ذکر کو بل ملف ذکر کړي لفظ کې اتحاد دی معنی کې دی یو سره و 5 حرفیات سره به کې زیادت کړي دي وان شهد احدهما ب1000 والاخر ب1500 والمدعي يدعي 1500 قبلت شهادتهما ب1000 کی بے قبلی الشهادت باکثر من المدعى باطلة کمدعا کم وی شهادت زیت وی تاسو مول ک نظر او 1500 کمدعوا د زرو کی
یو کس گواہی د ضرور کی او بل کس گواہی 1500 اوس نه د قبول کا ذکر الشهاده باكثر من المدعى باطله بخلاف الاقل ها كمدعى انا اقل بشهادت اختلاف ولا يدي يوم داوا د 1500 یو گواہی د 1500 ورکی تاسو چې مخالف یې غتی کمی زر اوس به قبلي قواعد الفقه سبا نمبر شپږ اتیا قاعده نمبر 150 وهذا اذا كان المدعي يدعي 2000 خلي مخکره دی دا ولم مسله چې بل تیر شو کله اختلاف شو دی په المقدار کې دي امام سیویل کا چې نه قبلي کې صاحبین ول قبلي کې دا ل چې داوا د زرو شوی و اوس کچري مدعي داوا د 2000 د 2000 شوی و داوا د 2000 شوی و ګوره یو شهادت د زرو ور کوي بل شهادت د 2000 ور کوي داوم د 2000 شوی دا امام سیوی زرو کې قبليږي او بقای زرو کې نو صاحبین وي دوړو زرو کې یو داوا شوی د 2000 یو گواہی ورکړه د 0 بل گواہی ورکړه د 2000 امام سیوی نه قبليږي صحیح ده صاحبین وي په دې صورت کې په 1000 کې قبليږي او که داوا هم د 0 شوی دا قاعده مختی ویلا داوی شهادت تزید د داوا کما ده نو په دې صورت کې اتفاق دینه ما قبليږي دې لپاره به نظیر ورکړی دی یو سره گواہی ورکی بلان کی خزل یو طلاق ورکړی بل ورکی چې طلاق او نصف طلاق ورکړی نو دغه شان مسله شو لکه دا 1000 او 1100 1500 وما دغه شان یو کس د 100 ورکی بل ول 150 وي نو یو طلاق کې به ولا مسله کې به قبليږي او په زرو سلو کې به د دې مسله کې قبليږي 500 کې بني نیم طلاق کې بم نوي په خلاف د 10 او 15 یو 12 کې ورکی او بری په 15 منس کې عرفیات بنوي نو فهو نذير 1000 او 2000 ولا نذير د امام سیبو یو کې من قبليږي او صاحبین وي اقل کې تاسو پیږي کنه خدا له چې داوم په 1500 کې وي د اخرو مسلو په شولې یو کس داوا د یو طلاق کوي او بل د یو نیم طلاق کوي امام سے وای یو طلاق بي او بلکې ټول راځي دا او یو د سلو بل یو نیم سلوي 100 وال100 وال100 وال500 ال100 وال50 وما نو بده کې سره 100 کې بوي او 10 او 15 کې بل سره نه قبليږي وګوره خدا اعلی چې داوا د 10 شوی که داوا د 1500 شوی به صاحبین منی کوم دې ته ورسېږو هغه جیم نو دا 32 ته 34 مسله شو الاتفاق على 1000 وزياده احدهما بقضاء النصف تاسو لږ وګورئ یو کس داوا وکي مثلا زه داوا پیسې په کوم د 1000 روپۍ پورې دي یو کس لګوي ورکی چاو چې 1000 روپۍ په پورې دي بل وای زره په پورې دي خو 500 یوسف واپس ورکړي دي نو مسله دا چې بزرو کې بدا شهادت قبول شي او دا خبره چې وکړل چې 500 واپس ورکړي دي کې منه قبليږي ځکه دي کې غزان لده په دې مسله کې ورله پکار ده چې د داسې ویلي وي چې 500 په پورې دي پورې نه ویلې معلومات یې کړې وي نبی څه ویلې 500 په پورې ځکه 500 خو دا شوی دي نبی بسر 500 کې قبول شوی وي واذا شهد ب1000 وقال احدهما قضاه منها 500 قبلت شهادتهما ب1000 ولم يسمع قوله هذا قول بنا قبل کې انه قضاه منها 500 الا يشهد مع اخران قبل ورسره غوي ورکی به بل مسله 34 35 نمبر مسله بدي مسألة كي وينبغي للشاهد إذا علم ذلك ألا يشهد ب1000
په واجب ده چې بزرګ گواہی ورنه کی 500 دا شوی نو به دې 500 وکي حتى يقر المدعي انه قبض 500 مدعي ته وي اول ته دې اقرار وکړي چې 500 دې قبضه کړي ال استاره بارزه گواہی ورکوم کني نه ورکوم ان شکل مدعي ویل چې په زر مې په پوري وي 500 را تراو بس کړي اوس دې غوي چې 0 روپۍ په پوري 500 بس کړي اوس ټیک شو شپږ دیرشمه مسله اختلاف الشهود فی المکان گواهانو چې اختلاف را لې په مکان کې موږ له اختلاف باندې به گواہی نه قبليږي دوه کسانه گواہی ورکړل چې زید هغه تختر بورز باندې مکه کې قتل شوی دی او دوه نور گواہی ورکړل چې په یوم النهر کې په کوفه کې قتل شوی دی دا د هیڅ خلاف د موږ ویلو کې خیرمي دا باندې قبليږي ښا دوه حاکم له یو ځل ورله شهادت بنه قبليږي اگر چې یو طرف ته دوه گواهان دي بل طرف ته دوه دي البته ک مثلا مکی ولا اول ورله ابي ویل چې زید قتل شوی مکه کې دغه ډاکټر بورز باندې په قاضي فیصله وکړه اوس نور دراله وای چې ډاکټر بورز په قتل شوی دی کوفه کې دا څه سبب ذکر کوي چې تکرار نه راځي او د اول گواہی سره د قاضي فیصله ملګری شوی قوت پکې ویلا شوی دی نو د دوی مکسانو گواہی دغه مقابله نه کوي د دوی مکسانو گواہی باندې قبليږي او ماده پکې ویل شو 15 نمبر الاجتهاد لا ينقض بمثله تاسو ویږي کنه فإن سبقت إحداهما وقضى بها وإذا شهد شاهدان أن زيدا قتل يوم النحر بمكة وشهد آخران أنه قتل يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل شهادتين شهادتين بولانا قبلين فإن سبقت إحداهما وقضى بها ثم حضرت الأخرى وصبا لم تقبل تدوين بنا قبليگي رسي بيتو مسألة شولا دا 36 بابا ندا عنوان ختم شوكا شپغم نمبر لا تقبل الشهادة على الجرح والنفي توجه جي شهادت بفنفي او جرح باندې نقبليږي دا مثلا مول بیان بیکو د نفي والا او د جرح والا یعنی مخکې واده کړی و ولا اسم القاضي الشهاده على جرح مساله دا چې قاضي با نه اوري شهادت د جرح څه مطلب زه په یوسف باندې داوا وکم او به گواهان راولم یوسف رباسي کی زما په گواهان باندې جرح وکي او باغی باندې باقاعده گواهان راولي نو که جرح مجرد وانو د یوسف جرح اگر چې گواهان پر اوستي نه به منو مزید نقل نه لګو ما توقع شيخه اصل کې جرح په دوه قسمه معنی مسورت زین کې کې نه وای ما په یوسف دا وکړه تابع نظم یو لک روپۍ دي دنه منل ما دا اسب او دا څنګه جان شریف چې دا دواړه گواهان راوستل ورسېدل به یوسف په دې دواړو گواهانو جرح وکړه او ویل تاسو دواړو له خيار ما پیسې درکړې وي چې تاسو به گواهی نه ورکوي رشوت خپل پیسې مې راکړي صاحب دې د مسله ډېر تفصیلي ذکر کړي زما پیسې راکړي ګوره کدا اصل کې دا وکي نو او دا دو گواهان هم پیراولی زرین او دا ماویه پی گواهان راولی لکه تاسو ته پته راکړه ما دله پیسې ورکړې وي دې دواړو له تاسو به گواهی نه ورکوي یاو دې ته جرح ویل کېږي بیا دې دوه قسمه دي یو د جرح مجرد وي یو د جرح غیر مجرد وي جرح غیر مجرد هغې ته ویل کېږي دا به تر مخکې ځکه مثال مې هم د دې ویلو چې د دغې جرح سره د حق العبد یا د حق الله تعلق وي د حق العبد یا د لکشن اچھا ان يكون مقرونا بحق من حقوق الله تعالى د الله حق تعلق ورسره وي مطلب حق ورسره لازميږي ایا ورسره د بنده د حق تعلق وي د بنده حق به لازميږي دی وخت ته څه وي جرح غیر مجرده یوسف چې وي تاسو دوړ لمه پیسې درکړې مثال مې دا ویلو کنه
او ګوره گواہی بنه ورکوي تاسو وفا ونه کړل لہذا مال خپل پیسې راکې دا دوه گواهان نیم دي تاسو نامه پیسې درکړي دا مجرد جرح نه ده غیر مجرد ده بل شی ورسره مالم پکې دا حقیقت کې حق لب الدعوه ده خط تاسو ما مال پورې دی راکې نو تحت القاضي داخلي کې وس ځکه دعوه د مال ده پیسې می درکړي راکې صاحب دې ذکر کړی کم سے چې تحت القاضي داخلي کې هغه د جرح غیر مجرد ویلنده ده بس دا تحت القاضي راځي کنه نو قاضي بوته لکه تاسو به اخیست دي گواهان در باندې موجود دي پیسې واپس ورکړي دا حکم تحت القاضي را لې ضمنن پکې دام رال چې دی گواهی رات اخره شو تخاري دي ضمنن رال قد يثبت الحكم څنګه ویلي ضمنن حکم ثابتيږي وصلن نسبيږي دي دلته وګوري دي جرح دي گواهی رات کړلا ضمنن رااله یا لکه دا دواړه چې دي شراب سکلیو گواهانی براوستل دلته حق الله دې حد پکشته هغه قذف کنزلي چاته کړی دي چاته کنزل کړي په کار د حد به جاری شي گواهانه برال په یوه کنه یو ماته کړی دي نبی باندې گواهی راشي نو کمی جرح سره چې تعلق د حق الله حد پکې راتلو یا د حق العبد دغه جرح ته څوي دا جرح چون کې تحت حکم الحاکم قاضي داخل وي لہذا مقبوله وي دیمه مجرد جرح ده الکه دا گواهان چې دي کنه قاضي سي بيسوب وي دا خو فاسقان دي نو فسق دا سي حق الله دي عدم حق الله په عمل کول دي چې کې حد نشته او نه حق العبد پکشتا نه حق الله دا سي دي چې حد دی پکې نه پکې حق العبد شته نو دا تحت حکم القاضي نه داخليږي چې نه داخليږي د جرح بچوي غیر معتبر به وسم پوهه نشولې زمونږه د ټولو نه غټ مولا چې دی کنه غټ مولا او د ټولو نه غټ اثر کوون کې نوم په ما باندې چې لګي حضرت د وینا مطابق مولانا علامه محمد عبد الحي اللکنوی دی مجتهد زمانه دی ښا د بهیدایه باندې شکل ناغي کی وی الجرح المجرد هو ان يطعن المدعى عليه الشهود بطعن لا يدخل تحت حكم القاضي كقوله انهم فسق ده فاسقان دي واما الجرح الذي هو غير مجرد فهو ان يكون مقرونا بحق من حقوق الله تعالى بان اقام المدعى عليه البينه ان الشهود اكلوا الربا او شربوا الخمر كان المقصود إقامة الحد وهو ما يدخل تحت الحكم أو أن يكون مقرونا بحق من حقوق العباد نحو أن قال صالحت هؤلاء الشهود هكذا من المال على ألا يشهدوا قويبا وركوي في كيف كان وعلى هذه الشهادة هم بدي شهادة دوجنا ألا يشهدوا على هذه الشهادة ودفعت المال إليهم قاضي مال میں ورکڑے ولم يوفوا ما شرطوا شرط کم لگولے وفائی بین دکڑے فإني أطالبهم بما دفعت إليهم مال دخل مال راکی قبل هذا الجرح لأن فيه إيجاب رد المال فيجي كنا وهو مما يدخل تحت الحكم الحاشي على الهداية مانی دا کسی ذکر کریوں دے عبارت دلان دے جرحی مجرد ازدش ولا او غیر مجرد دلته چې وی ولا اسم القاضي الشهاده على جرح كم جرح مراد ده ولا اسم القاضي قاضي بنا اوري کوم مراد ده مجرد کنه دې کوم سوچونه کوي لکه چې نه پیږي الاصل ان الفسق مما لا يدخل تحت الحكم وصول هدايه کوي همدغه شان پنافي باندې گواہی ټیک نه ده تاسو خبرو پیږي صاحب د هدايه یو ځای کې وي همدا ایمان په باب کې لکه سره قسم مخري چې زبا دسی وي کزه حج لاله نړم کتاب الایمان کې وي کزه حج لاله نړم نظم غلام دی آزاد وي مې دوه کسان راشي گواہی ورکی جی چې هغه تخته پرس خدا په کوفه کې وجه نه دی کړي غلام آزادی کې کنه صاحبانو آزادی کې امام سے وای نه آزادی کې امام محمد رحم الله تقریبا وې آزادی کی شیخین وې آزادی کی نن دي لیکلي نو شان سي دي کنه اختلاف کی څوک لیکلي
صحیح ده شیخین او د امام محمد رحم الله اختلاف دی بر وګورئ نو امام شیخین وینا ازادي کی وایي ځکه دلته گواہی بنفي ده چې حج نه دی کړی حقیقت کې مقصود دا دی چې سړي حج نه دی کړی ځکه دلته نور څه خبره نشته دی حق العباد حق العبد خو سره دی متعلق شیخ لپاره دا او کې فقط دا مقصد دی چې حج نه دی کړی امام محمد رحم الله وینا مقصد دا دی گواہی په اثبات ورکړي چې دا په کوفه کې یا دا په بصره کې او زمنان ور خپل دا راځي چې حج نه دی کړی زمنان کوم شی راځي راتلی شي فتوا د شیخانو په قول ور کړی دا توجه صاحب د هدايه به ذکر کړی چې دلته دا د گواہی چې دا په نفع باندې دا اګوي په نفع نه قبليږي وای زید به دا سی وي چې کوم ځکه علم احاطه کوله په نفع باندې دلته د گواہی قبول شي او کوم نه کې نه کوله قبول دي نشي مثلا یسلی ویل کچری زما غلام چې دی کنه یا د سی زما خزه دی کمرې د دن نشولانو طلاق وي نن ورځي به دوه گواهان په گیټ ناشتي او گواہی ورکی چې من گواہی ورکی چې من تر سار نه تر ماخه مناستي سار نه تر ماخه انا داخله شوی گواہی بنفي ده دلته علم احاطه کوي ځکه د غیوالاره د وغم غیمه من ناشتي خو علم بکې احاطه کوي نو دغه گواہی دی په نفي قبول شي او کله چې علم باندې احاطه نه کوي به دی گواہی په نفي قبول نه شي نو صاحب د هدايه وی زیت نزیت موږ دا ویل شو چې گواہی په نفع باندې چې علم پکې احاطه کوي نو قبول دي شي او کني کوي نه دي قبول شي قبول دي نشي خو موږ د بچن پته لګي چې دلته علم احاطه کوي کني کوي پته نه لګي لہذا حرج دی پکې اسانتیا بده کې چې بس مطلق فیصله دا شي چې گواہی په نفع نه قبلي حال دا مسله ذکر کړي البته موږ نور کتابونه کې مولي شي اندغه شان تفصیل کړی دی چې گواہی په نفع باندې قبليږي په دې شرط باندې چې علم پکې احاطه کوي او کني کوي به نه قبليږي تاسو ګورئ لاندې لیکلي الشهاده ان النفي مقبوله اذا كان النفي مقرونا بالاثبات وكان ذلك مما يدخل تحت القضاء كما اذا شهدوا ان هذا وارث فلان الکذا پلان کې د زید وارث ته او ور سره ور نفي کوي ولا وارث له غيره بل وارث تمنا او لا نعلم له وارثا غيره نتقبل هذه الشهاده نضبط الشهاده على الشروط في النفي مسموعه وانما قلنا اذا كان يدخل تحت القضاء چلان دي د قضا نه برازي نو کچری لاندې د قضا نه راځي لکه کومه مسله چې ما صاحب د هدايه ول ذکر کړله هغه کې څوک چې وای گواہی بنفي کې قبول وي توجه جی شکل علم احاطه کوي وای صاحب د هدايه چې مثال ورکړی دا خدا غیر چې تحت القضا نه ده د قضا د لاندې د مسله راځي نه دی وجه نه غدا خبره کړی دا کني هغه منی دا شکل علم احاطه کوي بنفي باندې به د گواہی بنفي قبول شي او مشهور هم دغه شان د تاسو پیږي کنه بس نچول دار وتلو چې کله علم احاطه بنفي کوله نبه به بنفي معنی گواہی قبول وي او کنه کوله به نبی قبوله خجي وسيو بل جزيه ده فإن عدل الشاهد عدل الشاهد وجرحه آخر وليس بيوكس دغه مبارکي تعدیل کو بل جرح وکړه اوس قاضي له حکم دادې چې بل قسم د بوسوکا د دې گواه متعلق نو بل کس عدالت کو بس د عادلی تعدیل او بل کس جرح وکړه به مجروح شي او که دوه کسانو تعدیل کو به درست څوک جرح کوي اعتبار ورنشته او که دوه کسانو جرح وکړه د گواه مبارکي خو هغه څوک چې هغه قاضي جرح مختلف جرح یا تعدیل نګوي 50 سل کا سرست تعدیل کې امکان نه ور کوي مخکې راځي ولا يسمع القاضي شهادة لا جرح ولا نفي ولا يحكم بذلك الا ما استحق عليه فیصله مون بینه کوي مگر دا چې حق بدمانه راشي یعنی مدعا علیه وی او جرح غیر مجرد ویلند دا جرح څه وی دالی جوړ کی کنه غوانو مبارکي وای تاسو باندې ما پیسې دی غرا کوي
الټو ګواهان مدعی جوړ شو ولا يحكم بذلك الا ما مگر هغه جرح واستحق عليه چې هغه وجوب راولي بدی شاهد باندې ما مدعی جوړ کی اوم نمبر ما تجوز فی شهادت بالسماع ولې صورتونه دي چې حالت شهادت بالسماع مقبول دي یعنی نفس التسامح چې دا کنه پدیم گواہی ورکول شهرن کې موږ شهادت د پر اصل دا ذکر کړی و چې باقاعده به لیدلې اوریدلې دا اوریدو کاری اوریدلې وای کې لیدو کاری لیدلې وای خو څه مسائل داسې دي چلته د لیدو کار دی بهم بکی اوریدل کافی دي د خلکو نه چا چې کار کړی دا غن دي نه اوریدلې هم خیر دی خلکو نه دی اوریدلې هم کافی ده تاسو ګورئ څو دي ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشيء لم يعينه الا النصب پلانکې د پلانکې زوی د منګ خالی اوریدلی گواہی په ورکول شي موت پلانکې مړ له سره به اوریدلی بدیم گواہی ورکول شي قاضي ته ودانه وای چې موږ سره به اوریدلی نکاح پلانکې نکاح شوی دا سره به اوریدلی گواہی به ورکول شي پلانکې نکاح شوی او به دخول هم شوی اگر دې شنو کې څوک ور داخلي کې غو نه چوري کې دخول کوي کني کوي ولایت د قاضي پلانکې قاضي مقرر شوی سره به اوریدلی گواہی ورکول شي څو شو نسب موت نکاح دخول ولایت قاضي پینځه کنه یو پکې وقف مرګره کا اصل وقف جی پلانکی زه وقف کړو گواہی ورکول شي اگر چې دی صرف د خلکو نه اوریدلی دا غنه نه چې ما وقف کړي البته من القضات کې دي چې دا صرف اصل وقف مسله ده شرایطو کې نه ده ای کې به تسامو کار نه ور کوي سمع صرف باقاعده به د غسړي نه اوریدلی یا لبکار ور کوي تاسو پیږي کنه دای څو بیان کړه و شو کنه خدا لګ ډیر دی کا نو من القضات كوي في بيان الأمور التي تقبل فيها الشهادة بالتسامع أغيك أول نصب دي بيان خوشو كنا دویم نکاح دا دریم مہر دے مہر بیان دلتنو او څلورم دخول بالزوجه دے او پنځم اصل وقف دے تحل فيه الشهادة بالتسامع بمفتي احمد سے ابراہیم اللہ لکھلی وقف پر شهادت بالتسامع والشهرت مقبول ہے بے بسی وہی باورا جن مسائل میں شہادت بالتسامع جائز ہے التبا قاضی په مجلس کې دا نه وای چې موږ سره په تسامع په وجه گواہی کوو دا ټکي دې څه نه وای بس صرف وای موږ گواہی کوو دا کافی ده کوي ویل چې موږ په تسامع گواہی کوو لانجه ځان ته جوړ کړل به نه قبليږي البته وقف کې سره د دینم قبليږي اصل وقف کې په تسامع ویلو مان اور ان میں سے اچھا جی جن مسائل میں شہادت بالتسامع جائز ہے ان میں یہ شرط ہے کہ عند القاضی اس کی تصریح نہ کرے کہ یہ شہادت محض تسامع سے ہے مگر وقف اس سے مستثنا ہے کہ اس میں صراحت عند القاضی کے باوجود شہادت بالتسامع جائز ہے اگرچہ وقف کا کچھ علم نہ ہو البتہ موقوف علیہ کا علم ضروری ہے یہ حکم اصل وقف میں شرائط و مصارف وقف پر شہادت بالتسامع دسر جائز دن اصل فتاوی کی جلد 6 صفحہ نمبر 300 یولس کی نو یو وقف شو پینځم شپږم نمبر شرایط وقف دي هغه بدیرت کړي چې دي کنه قبليږي تسامو اوم نمبر عتق دي او اتم نمبر ولایت دي دا دلته چې ذکر شو بلانکی قاضي جوړ شوی او نهم نمبر ولاده بلانکی آزاد کړي موږ صرف دیونه خبري او نهم شو کنه او لسو نمبر موت ذکر کړي مثله القتل اگرئی فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبر بها من يثق به شیو دا شتاب کی ضروری دا تسامو باندې گواہی بدی شو کی ورکول شي خو دا غچانی اوریدلی د دې په باره کې چې هغه باندې خوصو کیږي با اعتماد سړینا اسنه چې دلیونی اوریدلی اوس په دا گواہی ورکوي به تسامو لانجه لیکلی دې بر شرط دا دی ايخبره بذلك رجلان عدلان دو عادل خلق خبر کړي له گواہی ورکول شي یا یو سړیو دو کزي او داغو د صدقه بدله کې مو غرزيږي نو البت سلامو باندې گواہی ورکول شي اتم نمبر احکام د شهادت علی الشهادت
والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بشبهة. ونسب دا خبر وګورئ ټول شهادت علی شهادت مثلا مختی لږه شان ذکر کړي و. کله کله د سکیږي دوه کسانی گواهان هغه ته عذر پیښ شي، هغه قاضي مجلس ته نشي تللی، نو ورله حکم دا دی چې یو قسم دی دوه کسان په خپله ګواهۍ باندې ګواه جوړ کړي او بل کس دی هم دوه کسان په خپله ګواهۍ باندې ګواه جوړ کړي. اگر چې دا کم دوه کسان جوړی دویم دا د اول والا دوه کسانی هم کافي ده، څلور نه دي ضروري ها. موږ حناف وایي دوه ضروري دي، یو دیم دواړه جوړ کړي بل دیم دواړه. ها که یو جوړی بل جوړی بیا نه ده کافي. لکه په نکاح په ګواهانو کې چې ایجاب یو اوري قبول بل اوري نه مقبوله نه، دواړه به ایجاب هم اوري دواړه به قبول هم اوري. پوهېږئ په دې باندې شرط ولدا دی چې شهادت علی شهادت به اله مقبول وي چې به داسې حقوقو کې وي چې هغه په شبهاتو سره نه ساقطېږي. نو کوم په شبهاتو سره ساقطېږي لکه حدود او قصاص، هلته شهادت علی شهادت به کار نه ورکوي، ځکه دې کې څومره کسان منځ کې زیاتېږي شبهه پکې پیدا کېږي. والشهادة على الشهادة جائزة درې شرایط ول ذکر کوي. اول في كل حق لا يسقط بشبهة یو، لهذا ولا تقبل في الحدود والقصاص. دویم شرط ويجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين، دا بل جائز وي چې یو کس دو کس گواهان جوړ کی. ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد، باندې کار نه کیږي. لاندې ول صورت ذکر کړي شاهدان شهدا على شهادة رجل ثم انهما بعينهما شهدا ايضا على شهادة رجل اخر فانه جاز لانه وجد على شهادة كل واحد شاهدان. یو قسمانی دو شو. وصفت دانه د زوري چار کس د دوه بیل مقرر کی کلام دي لیکلم دي. وصفت الاشهاد وس دواړه شاهدین چې نور دوا فروع گواهان جوړي دی اولو ته اصول وایي ښه دی نور دوه ته څه وایي فروع. پوهېږئ خبره معنی طریقې کار راته ذکر کوي. شاهد الاصل به شاهد فرع ته وایي څه به ورته وایي اشهد علی شهادتي یو جمله هلکه زما په ګواهۍ باندې ګواهي ورکه کما هغه دا چې انی اشهد ان فلان ابن فلان چې دی اقر عندي بكذا ما په مخ کې د دومره پیسو اقرار پلان کې لا کړو د دې گواهی زتا گواه جوړم دا گواه تورک. وشهدني على نفسي بل ورزه هغه گواهون جوړ کړو په خپل اقرار باندې دا پکې ضروري نه دی ښه. وشهدني على نفسي دا الفاظ دي ضروري ځکه دا خو دا تحمل اول قسم نه دی. مونږ ویلو تحمل اول قسم نه وکړه لیکن خدا نو زری چې گواه جوړ کړي مصر به اوریدلی هم کافی دي. لاندې لیکلي دي اذا كان المقر اشهد ولا نفسي الا د الفاظ وي. اما اذا كان سمعه كلام وقرن صرف اوریدلی او دای گوانو جوړ کړي فإنه يقول اقر عندي ولا يقول اشهدني، دا دروغ کړان شي. برحال اول به ورته وي اشهد على شهادتي، پکم شهادت ستا باندې زګوي ورکم یار اني اشهد ان فلان ابن فلان چې اقر عندي بكذا او زی گوام جوړ کړی ما. اور پسې وی ویل لم يقل شهدني على نفسي بهم جائز ده. دا خو تحمل شو کا ته ته څوي نم شرایط نه دی کې څلور شرایط ذکر کړی مو القضات کې دي. توجه جی د شهادت علی شهادت د باره څلور شرایط ذکر کړی. یو باقي کې تحمل له دغه د تحمل صيغه وی دا دوا ته گواشه زما د دې گواهی دا تحمل شو. دیم اوس د ادا مقراله فروع ادا کوي څنګه به کوي. ويقول شاهد الفرع عند الاداء اشهد قاضي صاحب زګواهی ورکوم ان فلانا اشهدني على شهادته فلان کی زب خپل گواهی باندې گواه جوړ کړي. هغه دا چې هغه گواهی ورکوله چې انه يشهد ان فلان چې اقر عنده بكذا او ما ته دامو ویل اشهد على شهادتي دا جمله کوونه ویلم خیر ده چې ماته ویل ته گواه جوړ شه. فانا اشهد بذلك خدا به وي قاضي صاحب ز گواہی ور کومه پلان کی گواز ما په مخ کې دا گواہی ور کړی او زی گواه جوړ کړم. پوهیږئ بدی نو څلور شرایط پکې دي. یو شهادت د اخیری جمله اشهد بکذا قاضي صاحب زدا گواہی در کوم
فروع باندې بیان کړي. او دویم شهادت د اصل به خپل شهادت ذکر کړي. جمله کې ویل ولا جمله اشهد علی شهادتي انی اشهد زه گواہی ورکوم. او دریم لفظ د تحمیل دغه د دواړو نه یعنی زته می اشهد علی شهادتي دا لفظ تحمیل دی. الګ ویږي کنه یار څو شرایط دی ولا یو لفظ تحمیل دی کنه هغه د اشهد علی شهادتي. دویم شهادت ذکر بد اصول په الکلام کی انی اشهد ان فلان ابن فلان دغه دا شو. او دریم قاضی ته په مخ کې چې فروع گواہی ورکړي دا ټکی به وای انا اشهد بذلک څه شو. او څلورم نمبر ويشترط بقاء شهود الاصل على اهليه الشهاده. شهود اصل باب اهلیت د شهادت باندې لا باقی وي. لہذا کچري د فروع د گواهی نه مخکې فاسقان جوړ شوي وړاندې شوي ګونګین شوي د فروع گواهی هم نه قبليږي ځکه فروع حقیقت کې دغه گواهی ال توړي صاحب د هدايه وي پوهیږي کنه. وګورئ الشرط الثالث العذر ولا تقبل. البته اوس دا بل مسله ووري مطلقاً شهادت له شهادت مقبول نه دی. ګوره دا له عذر وی ښه ولا تقبل شهادة شهود الفروع الا ان يموت شهود الاصل. یودا او یا غایب شوی مسیره 3 ایام فصاعدا. دوا او یا مریض شوی بدس مرض چې طاقت نه لري حضور د مجلس ته حاکم تا درې ول شرایط چې موجود شي توجه او به ور سره داسې حق نه چې هغه په شبهات سره ساقطيږي نه به شهادت د شهادت لا شهادت چې د مقبول وي. تعديل شهود الفرع الاصل هجي مولي سيب ك فرع رپاسی کی گواهان او د اصول گواهان تعدیل کوي کول شي کنه یو کول شي. قاضي خو بده گواهان تعدیل کوي کنه سرنو علانیتا خبر ویګو نو فروع کوي جی ازمن کوم اصول لی دا ټیک گواهان دي. صحیح روایت دا دي چې دیو تعدیل مقبول له فین عدل شهود الاصل څوک تعدیل وکي شهود الفرع وکي جائز ده. وان سکتوا عن تعدیله او کو سکوت د تعدیل نه ولوکي ام جائز ده. بهرحال قاضي به خپل حد دی په حال کې به ګوري. بده تعديل شهود الفرع بل مسألة منګه د دې شهادت د دې عنوان چې کوم اتم عنوان چې کوم مسائل هم نشمارل. کچري شهود الاصل له شهادت نه انکار وکي نه د شهود الفرع گواہی بم بینه قبليږي ځکه ټول بنیاد پاغو باندې دي. خاتمه د باب شهادت الزور څوک چې بدرغه گواہی ورکي امام صاحب داغو مبارک کی تعزیر کی وی وشهره فی السوق بازار کې به کوم شورو مازیګر مون نفس په بازار ته باسي قاضي شرع بدا سي کول. البته ولا اعذره تعذير بوینه ولا ورکوم هم دا مفتابی دي. القول الصواب تشریکی صاحبین وی نو جعه ضربا که مضبوط به وو په کونه وو تډانګي ور منډو او نه به سور سره قید کوو به تاسو پیږي. نو په دغه اتم عنوان کې اوله مسله دغه تعديل شهود الفرع پورې شولا. دویمه تعديل شهود الاصل شهود الفرع دغه شولا او درې مو وینن کړه. نو درې مسائل پکې جوړ شو.